السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه ور بیا اساس په خدمت کې حاضر شوم. اساس خادم، اساس ورور، اساس دوست، اساس معالج ډاکټر حکیم مولانا محب الله منیب اساس په خدمت کې حاضر شوم. ته چا نظر کړي، پتا باندې چا جادو وکي، ته ولې نظر سولې؟ د نظر د وجه ستا خوشایسته صحت ولو، ستا خو روغ صحت ولو، ته خوشایسته ځوان ولې، مګر نظر ته داسې خراب کړي چې ستا صحت هم در خراب کړي، ستا ځواني هم در خراب کړه. جون یو داسې وظیفه چې د هغه در شامه، یو داسې خاص عمل چې د هغه در شامه، چې دا کله چې تا دا آیات وایي، دا آیات تا د ځان سره نوٹ کی او دا دی پر ځان باندې وایي، پر خپل کور باندې دی وایي، پر خپل بچانو دی وایي، پر خپل مال او دولت باندې دی وایي. خو صرف دغه یو آیات خو بنو ته ویلې سي که دغه هم ستا د لاسه نه کېږي، بیا وایي نظر سولم، بیا به دی نه وایي چې تا ماته آیات چې دی هغه نه ورسولی، د ځان سره نوٹ که. بسم الله الرحمن الرحیم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين. دا په سوره قلم نون والقلم وما يسترون چې کوم سورت دی، دا د هغه سورت آخري آیات دی. دغه آیات چې دی هغه د ځان سره نوٹ کا. تبارک الذی چې کوم سورت دی د هغه بعد بیا دا سورت راځي، د دې سورت آخري آیات دی. دغه وظیفه د ځان سره نوٹ کا. نظر چې دی هغه حق دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای نظر چې دی هغه حق دی. هغه د پښتنو متل دی اوریدلې دی چې وش تر کټوي رسي، انسان تر ګوره پورې، تر قبره پورې رسي. نو ته چې ځان خرابوي دغه سم مخ وظیفه چې دغه ووایه.